نیم څه نه وای بس ځي او راځي او بس کله کله بس نهار هم تېرې شي داسې ټایم بل بس خدای در کتونکو علب خان شیرپوی یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی ولاړ یم په کوچیانو کلي کې په یو داسې کور کې چې زمونږ دغه وروره دا په سترګو باندې معذوره دی د ده نظر بالکل تلې اوس دونه کیږي چې لږ مزل پې کولی شي خو دغې ته به نه ګورو کتونکو زه خو د ده نظر روغ یم په دې ګرانه ګرانۍ کې چې په 2000 روپۍ باندې بوره وړه ده او 7 لوریانې وي 7 لوریانې او بیا الحمدلله په هغه لوریانو باندې سبق هم وای چې سکول ته ځي نو له 100 روپۍ به هم ورکې نو ډېره زیاته ګرانه ده د دغه رور سره به خبرې ترې کوو وروره ستاسو نوم دی چې زما احسان نوم دی احسان ستاسو څو بچي دي ما 7 لوڼه دي زامن نشته زامن نشته نه جي ښه دا کور دی خپل دی نه جي دا د خانانو دی د خانانو تا به څه کار کوو جي ما به دغه مزدوري کوله خو ښه ټایم تېرېده اوس خو شوګر بیماري ده هغې سره مې نظر هم ختم شو او بدن مې کار نه کوي بس د ټک روزګار نه کو چا له 100 روپۍ امداد وکړو خو دغه یې د بچو مچو خیال پې ساتو دي نور بس هېڅ هم نشته نو بس څه به ته دغه مور او پلار مې د بوډاګان بس دې ته ناست نو نور خو بس خدای اسرې ته ناست څه نشته نو بس څه به وکړو بچي چې سار سکول ته ځي نو ورسره نه اخلي نه جي بس هغوی ته پته ده الله به خیر کړي هغوی ته پته چې پلار سم څه نشته نو څه شی به ورکړو هغوی هم څه نه وایي بس ځي او راځي او بس کله کله بس نهار هم تېرې شي داسې ټایم بل بس خدای در څه ارمانونه یې دي لوریانو له بس په کوم غټ ارمانونه چې خدای دوی کامیاب کړي بس خپل کور شو بس څه به وکړو خدای سختي یې تېروي مورې ولې ژاړې ښه الله به خیر کړي ښه مور ده ښه بچي ته به څه وایې په دې موقع ژوند څنګه تېرېږي ژوند سخت تېرېږي سخت تېرېږي ته سکول وې ها سویم کې اتم کې چې ځي ځان سره سوړی نه ولې بس څه نشته بله خور د سویم کې ده اوم کې ده اوم کې ده اوس سکول کې ده هغه که نه او بچي ته ځان سره چې سکول ته ځي نو پلار نه څه اخلي نه ولې سویم کې پنځم کې ها ته بوډۍ ته څه په غریبانان یې پلار سره پیسې نشته نه خلکو خو به بیکونه وي ښکلې ښکلې هر څه به وي او تاسو سره خطې بسته یې هغې کې کتابونه او کاپیانې وتړې او بس زه سکول ته ځي او بېرته راځي بس خپل کور ته مورې ستا دا سلګۍ او دا ژړا ده ولې مورې بس څه کېم زه وسوځم په دې بچو وسوم په دې ماشومانو باندې وسوم هېڅ بند یې نه راځي بس د الله پیدا ده والله بې ساتي نو دغه پلار دی بیمار دی د 1 روپۍ چې روغ اوسه بې ګټه وټه بې کوله او چې نشته دی اوس پروت دی نو دی هم زموږ لاس ته ناست دی که موږ څه پیدا کړو خو وبې خوري که نه بس دغسې به ناست وي کتونکو لکه دا بوډا پلار دی اوس له مزدورۍ نه راغی ما کته دی ښه بابا نو څه دي دي نصیب دی څه اوس نشته که نه نه زوی دی بیمار دی زوی بیمار شوګر یې دی نو د ده دې وخت کې ټیم د عبادت او د تبلیغ او بس د هغه دغه 7 لوریانې په خولې یادېږي لکه هغې پالنه کفالت په دې حالاتو کې هغه سکول هم وایي د هغوی جامې پیزار ستا نظر تللی و که نه نظر بیخي بس پېژندګلو پې نه کېږي بس شوګر بیماري بیخي ختم کړو ستا د موبایل نمبر څه دی 0323 90 89 780 0323 90 89 780 کتونکو په دې خو زه ډېرې خبرې وکړم نو اخري دغه خبره به دا وي چې دا غریبانان دي دوی سره مالي امداد پکار دی په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر مې یو سړی موږ ته رالیږي نو موږ به بیا دلته کې راځو
او خو احسان لاله ډایرکټ رالیږې نو دا خپلې بچی وګڼئ دا نن ډېر د مجبورۍ نه دې کیمرې ته راغلي دي ګیندي ډېر مخکې هم دې کیمرې ته راتلی شو خو اخره کې مجبوره شو ستاسو نوم دی ډېر ویره ده ښه ستاسو نوم دی فاطمه سیم کې ادنا کې او ته ګوډې په دویم کې په دویم کې ته سکول ته ځان سره پیسې وړي ولې نه وي وړه خو دې سار غواړي چې بچو له څه ورکړم که نه او خړو مو غواړي غونډو وړو سره یو بس نشته نو څه به ورکوله ته نن سکول نه پاتې شوې او دي دا بیماره ده کتونکو خپل بچي یې بیا هم په کپړو باندې ښه ساتلی دي خو دغه مور چې تېرېږي په دې خاوند خو نظر نشته دی معذوره دی بس نو دغه مور د خپلو بچو دغه احساسات څنګه زموږ سره شریکوي څه به وایې غریبي ده زما ماشومان بچي دي او خاوند مې بیمار دی کټ کې پروت دی او سخر مې هم بوډا دی بس وسې نه کېږي کوسې راوړه خو وخورو کوسې رانه وړل بس داسې ناست یو اووه لوریانې دي کوټه هم داسې ده چې بس کوټه را باندې را پرېوځي لرګي هر څه پکې باد دي زمونږ دونه وس نه کېږي چې بس ځان له پې څه وکړو یا پې واړوله څه وکړو یا پې ځان له دا کوټه سمه کړو هېڅ وس زمونږ نه کېږي او بچو له چې سار سکول ته ځي نو څه وله ورکوې نه دغه پسې وړاندې شو خواران جاړي ټوله ورځ راته جاړي وخوي به پیسې درک نشته غواړي درنه دا ورکوټې د دوه نیمو کال ماشومه ده ټوله ورځ په پنجه پسې وجاړي ما سړی بس په پنجه پسې پنجه پسې جاړي بس وس هم نه کېږي نو څه ورکړو لوریانې خو به نور هم سودا کپړې مپړې غواړي که نه بس هر څه غواړي که نه هر څه غواړي خو چې نه وي نو بس څوک دونه دغه وکړي یا یې راوړي ولا یا څه نو بس دغه یو کتونکو دوه مشرانې لوریانې چې یو په اتم کې سبق وایي دغه د یو په اووم کې ده چې دې وخت کې په سکول کې ده یوه د دې نه وړه ده لکه بس لږه ترې وړه ده و په اووم کې ده په اووم کې ده نو دغه دوه مشرانې دي دا نور چې کوم دي پنځه کشرانې دي کوټه چې کومه ده هغه ټیکول غواړي نو دغه مور دغه سپلی دغه چپړې دغه نستي دغه غریبي موږ وینو نو ضرور یې کومک وکړئ نو کتونکو هیڅ په هغه دوی سره مدد کولی شي موږ سره مدد کولی شي ډېر انتخابي ضرورتمند دي دا پردي کور کې اوسېږي اووه لوریانې دي ښه د احسان او کوچیانو کې دلته چې راشي د احسان تپوس چې وکړي نو د ټول کلي ته پته ده د کلي خلک ورسره د خپل وس مطابق کومک کوي خو نن سبا خپل کور ساتل هم ډېره ګرانه ده نو ضرور یې مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله